قانون دی قرآن مونږ د حق پیروان. 21 فروری په ټوله دنیا کې د مورنو ژبو ورځ مانځل کیږي. هم په دې لړ کې د سوات مرکزی ښار نشاط چوک منګوره کې د پاکستان ملي عوامي پارټۍ کارکونانو یو جلسه وکړه چې پکې د ملي عوامي پارټۍ ضلع سوات ایگزیکټیو ممبر او د سیدو شریف پخوانی تحصیل کونسلر خالد محمود ګجر د پښتو ژبې په حواله سره وینا وکړه. چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څنګه چې د قام یو قامي پارټي ده دغسې به د خپله ژبه په پښتو باندې چې کوم دی په دې باندې ننګ کوي په دې باندې ولاړ دي. نو نن که تاسو وګورئ د دې 21 فروری په ورځ باندې د چترال نه راواله د بولانه پورې په ټول پښتونخوا وطن کې په آزاد وطن کې نن په دې ورځ باندې سیمینارونه جوړ شوي دي، غټ غټ اجتماعګانې پې جوړې شوي دي. مختلف دانشوران په دې ورځې په مناسبت باندې د خپلو خیالاتو اظهارونه پې کوي. چې د کور وي کومه ژبه هم هغه به د ادب وي، چې د مور وي کومه ژبه هم هغه به د مکتب وي. دوی د واکدارانو او د ادارو نه دا غوښتنه وکړه چې زما پښتون قام ته دې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي. له دې فایده به موږ ته دا وي چې یو خوا به د پښتون طالب علم ته تعلیم زده کړه کې اساني وي، بل دا چې د پښتو د ختمېدو څومره لارې دي هغه به بندې کړی شي. صمد انجم، پاسون نیوز، منګوره، سوات.